په دې ټول پاکستان کې د علماء کرامو یو اپیل کړی، په تیر جمعه ما په دې باندې خبره کړې وه او زه په دې باندې نن خبره کوم چې دا کوم د ټرانسجنډر بل کوم پاس شوی د ایکټ 2018 په دې لږ تاسو به ځان پوهئ کې تقریر په نه کوم، تاسو پوهئ کوم په دې باندې چې دا ټرانسجنډر ایکټ څه شی دی. په 2017 کې 2017 د دې الیکشن نه مخکې چې کوم د هغې اسمبلي وه 4 سینیټرانې وې، یو دا روبینا خالد په نوم باندې د پیپلز پارټي، یو سمینا عابد د پی ټی آی، کلثوم پروین د پی ایم ایل ان مسلم لیگ نواز، روبینا عرفان د مسلم لیگ قاب. دا 4 سینیټران راللې او دی په اسمبلی کې په 2017 کې یو ایکټ پیش کو چې هغې ته ټرانسجنډر ایکټ 2017 ویل. یو کال پس په 2018 کې په هغې باندې اسمبلی کې بحث وشو او قانون جوړ شو. د څه دپاره جوړ شو؟ نو جوړ داسې شو چې په دې پاکستان کې موږ ته اجړاګان وایو، په عربۍ کې ته مخنثات وایي، په انګلیش کې ته انټرسیکس وایي. یعنی دوی له موږ تحفظ ورکوو، څوک یې ګډوي، څوک ته بد نظر باندې ګوري، څوک ورسې پیشپیلي وهي. حقیقت دی غلطه خبره ده. د هغې د حقوقو د تحفظ دپاره بل پیش کو. په هغه بل کې څه مسلې وې، نقصانات پکې. هغه نقصانات پکې دا و چې دا اوله خبره ټیک وه، دا لومبۍ خبره ټیک وه چې د دې مخنثاتو د اجراګانو د حقوقو تحفظ پکار دی. یعنی چې الله رب کریم ابتداءً دا پیدا کړي دي، نو دا اجراګان دي، په دې کې د ښځو د نرو صفتونه دواړه دي. د هغې د حقوقو دپاره جوړ شو، خو په دې کې بیا یو مسله دا راغله، په 2 او 3 نمبر شق کې دا مسله راغله چې که چېرته یو نارمل انسان دی، لکه یو هلک دی یا یو نارمل جنۍ ده، نو په دې بل کې ورسره دا رالل چې که نارمل هلک دی او نارمل جنۍ ده، دوی خپل جنس بدلول غواړي، جنډر بدلول غواړي، دا هم بدلولی شي. یعنی الله هلک پیدا کړی ده، دا وایي ځان جنۍ جوړومه. الله جنۍ پیدا کړل او ځان هلک جوړوي. نو دې له نوم ورکړو د ټرانسجنډر بل. په 2018 کې دا قانون پاس شو. بیا چې کله دا اسمبلی جوړه شوله، نو په هغې کې سینیټر مشتاق احمد خان صاحب څه امینډمنټس او ترمیمات راوړل. خو په هغه وخت کې چې کوم د دې انساني حقوقو دا کومه وزیره ده شیرین مزاري، هغې کلک مخالفت وکړو، ویل چې را بس دا بل ټیک دی، دا ترمیمات تاسو م راوړئ. بار تقدیر هغه 2018 نه واله تر د 2022 پورې دا 4 کاله پورې دا بل د اسمبلۍ نه پاس شو. او دا اوس په دې پاکستان کې قانون دی. قانون لکه اوس موږ دا قانون منلی دی، دا قانون شته په پاکستان کې چې در دې حاجي آباد د دې تیمرګرې دیرلور یو کس ځي، وایي زه هلک یم او زما دا ګیرم نه ده خوښه او زما د هلکتوب نه دی، خو ځانه جنۍ جوړومه. نو دې ته رایټ دی او حق دی چې خپل جنډر بدل کړي. نو په هغې کې مشتاق صاحب ترمیمات راوړل، ویل چې دا غلط دی، دا قانون غلط دی. 40,000 کسانو پاکستان کې خپل جنس بدل کړی، ځان پوهه کې 40,000 کسانو، یعنی 40,000 په تعداد کې جنکو ځان هلکان کړل، هلکانو ځان جنکۍ جوړې کړلې. اوس په دې اکتوبر کې په هغې باندې واپس بحث کیدونکی دی. په اکتوبر په دې میاشت کې، دا ستمبر دی، په دې اکتوبر کې او مشتاق صاحب قوم ته اپیل کړی دی او موږ ته خصوصي میسیجونه کړي دي چې تاسو خلک پوهه کې په دې باندې. هغه ترمیمات یې راوړي دي چې تاسو دا مخکینی شق ټیک دی، تاسو دا نوم بدل کړي، دا کوم ټایټل چې دی ایکټ دی چې تاسو ته ټرانسجنډر بل وایي، دی ته انټرسیکس بل تاسو کیدئ چې دا د اجراګانو دی، یعنی نارمل انسان تاسو مه ډسټرب کوئ. یو خبره شوله. او دویمه دا چې په دې کې کوم غیر شرعي کارونه هغه ته وباسئ. نو زه ستاسو وضاحت کوم، په دې ډېر لوی تیاری کړی دی چې په دې بل کې بالفرض که دا ترمیمات ریجکټ شي، مشتاق صاحب به دا ترمیمات راوړي او په دې سینټ کې به دې سینیټرانو ته و چې تاسو زما حمایت وکړئ. نو که د حمایت چا وکړو، دا بل به واپس شي، او کوي نه کو، نو بیا به دا بل نافظ العمل